السلام علیکم ملګرو. نن د قرآن پاک پښتو ترجمه په سلسله کې د سوره بقره 14 نمبر آیات، 19 نمبر آیات او 13 نمبر آیات دغه موږ پښتو ترجمه کوو او لږه غونډه خبره کوو په منځ. نو چلو ملګرو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم الله نومې سره چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونکی ده. اولئک الذین اشتروا، اولئک دغه هغه خلک ته، الذین چې دغه خلکو اشتروا ویخستله الضلالة بالهدى، گمراهی د هدایت په بدل کې، یعنی دوی گمراهی قبول کړله هدایت په بدل کې. دغه موږ چې دغه رکو یعنی د 8 نمبر آیات د دغه صورت 8 نمبر آیات نه ونسه تر د 15 نمبر آیات پورې چې موږ کومه ترجمه وکړه، نو اوس دغه خلکو په باره کې الله تعالی دا یایي چې دغه خلک ته چې دوی ته هدایت هم ملاو شول، دوی په گمراهۍ کې وو، دوی ته هدایت ملاو شول، دوی غږونو ته خبرې ورغلې، دوی په خپل سترګو وه کتل. نو دغه خلک اوس دوی څه شي کوي؟ یعنی د دنیا په محبت کې دوی هدایت پرېښول، دوی گمراهی او خستله په قیمت د هدایت. دوی هغه تورې تیارې قبول کړلې، دوی جهنم اور قبول کړل او هدایت ونه خستل، جنت ونه خستل. فما ربحت تجارتهم، فما پس نه ربحت فایده ورکوي، یعنی نه دا فایده من، تجارتهم دوی دغه تجارت د دوی چې هدایت پرېښول گمراهی او خستله دنیا دوی پیسې فایدې دی پوره، نو دغه تجارت د دوی فایدهمند نه ده. وما کانوا مهتدین او نو دوی د هدایت یافته خلکو نه، یعنی دوی هغه چې کوم په سیخه لیار باندې روان دي هغه لیارې والا خلک دوی نه ده، دا ګډوډ دي. مثلهم مثال د دوی کمثل الذی په مثال د هغې کاسته استوقد نار چې بال کړل اور. موږ په سړک کې خو موږ مشکڼو ته ډېر اور ورکړی ده، خو دغه د روښنایۍ دپاره بیا چې داسې تورې تیارو مزلې موږ نه دي کړي، او که کړي مو موږ سره بیټرۍ وې په لوس کې، نو دغه یعنی الله تعالی هغې طرف ته اشاره ورکوي چې یو کس ته چې هغې په تورې تیارو کې رڼو کولو دپاره اور بال کړه. فلما اضاءت ما حوله، او چې څه وخت روښانه شول آس پاس علاقه، یعنی د هغې اور څلور طرف ته روښنایي روغله، رڼو روغله. ذهب الله بنورهم، نو الله تعالی وخستل د دوی نور، یعنی د دوی د سترګو نور الله تعالی وینا وخستل. رڼو خوشته ټول خلک رڼو ویني، د هغې نه فایده وخولي، خو دوی چې کوم دي دوی سترګې ړندې کړې، دوی نه نور وخستل، دوی سترګو نه. وترکهم فی ظلمات، او پرېښول دوی په تورو تیارو کې لا یبصرون، چې دوی وطن نه ویني.
سمون بکمون عمیون. سمون دوی کوڼه دي، بکمون دوی ګونګیون دي، عمیون او دوی ړونده دي. یعنی دینا اول د کافرانو په ذکر کې الله تعالی په 9 نمبر آیات کې دا ویلي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. یعنی دا د کافرانو متعلق چې آغا سره کافرون دي نو هغه مو په زړونو باندې مې مور لګوله، یعنی دا الله تعالی لګوله، په زړونو مې مور لګوله، دوی په غیږونو مې مور لګوله سماعت باندې، او دوی په سترګو مې پردې اچولې دي. یعنی دوی نه حق اوروي، نه حق پیژني، او نه دوی حق ویني. نو دلته کې چونکې دوی دغه خلکو ته حق ورغوله، دوی په خپل زړه کې حق قبول کړه ده. دغه چې د کیم اوس دغه ذکر ده سمون بکمون عمیون، دغه خلکو ته حق رسېدله ده، دوی د حق په مجلسونو کې نوستي، دوی حق قبول کړه ده په ژبې سره، خو دوی سره اختیار شته، اختیار ووې سره او شتاوې سره چې دوی حق په زړه سره قبول کړي. خو دوی چونکې ګاډ واډ دي، دلې دنیا محبت ته، دلې آخرت ته، نو دلې دنیا لوازمات دي، دلې دنیا رنګینۍ دي، او دلې آخرت ته مشقت ته. نو دوی چې کیم ده دوی سره دا اختیار ده چې کیمه یوه دوی اختیاري، کیمه لیار باندې دوی ځي. نو دلته کې الله تعالی یایي چې سمون بکمون عمیون، دوی کوڼه دي، دوی ګونګیون دي، دوی ړونده دي. یعنی دوی نه حق خبره چې کیمه دوی اوروي هغې باندې دوی عمل نه کوي، یعنی نه یې د اورېدلې. دوی حق خبره په خولې باندې اربوسای نشي، لکه چې حق خبرې متعلق دوی چې کیم بیانونه اورېدلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلي دي، یا د چې کیم خالق صالح خالق ته هغو خبرې اورېدلي دي، مسلمانانو طریقې لیدلي دي، هغو اعمال یې لیدلي دي، نو دوی په خولې باندې ګونګیون دي، اوس دوی خبره نشي کوای، او وسره وسره دوی ړونده دي، دوی هېڅ نه دي لیدلي. چې تو هېڅ نه یې لیدلي نو ته زړه ته به څرنګې خبره اچوې، ته به خبره کوې څرنګې. لا یرجعون، دوی واپسي نه کوي، یعنی الله تعالی طرف ته رجوع نه کوي. دا په دغې ګمراهۍ کې خوشول دي، دوی مشقت طرف ته نرسي، دوی په دا رنګینوۍ کې غرق دي او خوشول دي، دوی الله تعالی طرف ته نرسي.